بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما اجمل نوم دی د اتمانزو اوسیدونکي د پیرانو د کندي او د ادریس پلار ما چې زما زوی ډېر په یو دغه طریقې سره مړ شو او بلال جان او پیم جان. بلال د ثانالله زوی دی، پیم جان د تاسالله زوی دی. دې دواړو کسانو زما زوی مړ کړ او ما سره انتظامیې مدد خانه او دغه جوهر شید SHO دوی زما د زوی په سر باندې ډېرې وړاندې دا پیسې غشتې وې او زما راپورټونه زما کار چې کوم دی دا ټول دوی روان کړ. اوس زه د ټولې نړۍ ته اسلامي مسلمانانو ته دا خواست کوم چې ما سره د انساني همدردي وکړي. وزیر اعظم صاحب، وزیر اعلی صاحب، AG صاحب، بالا افسران ټولو ته زه دا خواست کوم چې زه د چارسدې د تاڼې انویسټیګیشن مدد چې کوم دی دا زه نه منم. تاسو چې کوم دی د خدای لپاره زما لپاره دا انویسټیګیشن واپس وکړئ او زما دا زوی چې کوم دی نو ډېر بې موجبه قتل شو او دوی ما سره دی نه د ادریس د مرګ نه وړاندې 2 میاشتې وړاندې ما سره په 506 کې دوی ما سره په BBA کړې وه او په هغې کې ما سره دوی په ضمانتونو کې پراته وو. د هغې په دغه سره دوی کله اوس ځان په دوبۍ کې یو کس ښیي، یو کس ځان چې کوم دی نو په سعودي کې ښیي. تاسو مهرباني وکړئ د دوی نه دا دغه وکړئ چې تاسو د کم عدالت نه د BBA نه دغه اخیستی چې موږ بار مکتل یا کومې داسې یو تاڼې نه دوی اجازت اخیستی دی چې موږ بار مکتل ویو او موږ چې کوم دی نه دغه کېږو. په هغې 506 کې چې کوم دی زه د زړه بیمار یم، دا زما د زړه کاغذونه دي، دا مې دوایانې دي. په دې کې بېلابېل موجبه زه بوتلم 3 ورځې زه په جیل کې واچولم او 3 ورځې بعد چې کوم دی نو چې زه رالم نو دوی به ماته دا ویل چې زامن دې راوله او چې موږ سره روغ وکړي او بې شرطه روغه به یو. ما پسې د کلي بدماشان راوستل. ما وویل چې که چېرې دوی ما سره د خدای او د خدای د پیغمبر په لار باندې روغه کوي نو زه هر ټیم تیار یم او که چېرې د بدماشانو او یا د دې خانوادو په لار باندې دوی ما سره روغه کوي زما بچي دې مړه کړي او زما کور دې وسوځي. خو زه دوی سره داسې روغه نه کوم. حد دا چې د هغې کې بیا زما ادریس دوی قتل کړ او اوس دوی کاغذونه تیار کړل مدد دي او هغې ډېر یو داسې دغه جوړ کړ چې زما د زوی کیسې خانګو ته واړو. نو جی دا شی چې کوم دی دا زه نه منم، دا انویسټیګیشن دی واپس شي او بالا افسران دي د خدای لپاره ما سره انساني همدردي وکړي او دوی چې کوم دی نو دا انویسټیګیشن دی واپس وکړي. د دې نه وړاندې په روژه کې زما غنم وسوځېدل. ما دې مدد ته وویل چې ته زما د دې انویسټیګیشن خو ته ونه کړ، تا زما غنم چا وسوځول. دې کې زما د زوی په 3مه 4مه ورځ باندې په ما باندې قاتلانه ډزې وشوې. ما خپل راپورټ درج کړ، د غنمو مې هم درج کړی دی او د دغه ډزو مې هم درج کړی دی. خو صاحب زما هېڅوک هم تپوس نه کوي. ما بچي چې واغېشتل، ما د خپلو بچو 14 زما بچي پاس شوي دي او دوی په دې کې چې کوم دی په ساینس کې دا تعلیمونه کړي دي. بیا زما د ورور 2 کسان مخوران، یو کرامت و یو معرفت و. هغه کرامت لیک چې کوم دی ما پسې کور ته راغی او د کور په مخه باندې ما د 302 مخرور 7 کاله بعد ونیوه. چې ما ونیوه دې بلال جان دي مدد دي له 1 لک روپۍ ورکړی او په هغه 1 لک روپۍ باندې دوی په ما باندې 8 پرچې کټ کړی. زما په بچو باندې چې کوم دی چا پسې وسلې ولیکلې، چا پسې یو څه، چا پسې بل څه. تاسو د خدای خاطر ته وګورئ، زما د بچو ډمسیانې وګورئ. زه په دې بازار کې په دې کلي کې داسې مالدارو خلکو نه ما خیر غوښتی دی. زه ترې نه اوس هم خیر غواړم. خو زه په خپلو بچو باندې تعلیم کوم. ما په بچو باندې تعلیم کړی. زما د ټولو بچو ډمسیانې تاسو وګورئ. خو تاسو د نن نه د 50 کاله نه دې خواته زما ریکارډ ټول راوباسئ چې ما څنګه وخت تېر کړی دی. زما څه ریکارډ شوی دی. نو تاسو ما سره د خدای لپاره
د پاکستان بالا او افسرانو تاسو د خدای لپاره زما په حال باندې خدای به رحم کوي خو تاسو له خدای اجازت درکړې دی تاسو په ما باندې رحم وکړئ او ما د دې پت نه خلاص کړئ زه نور دې پت کې ځان نشم دغه کولی او که چېرې د خاندو ته زما د دوی دا کیس په دې 15 ورځو کې واپس راو نه ګرځېده نو زه به 400 چوک بندومه زه ټول 400 ته زما دا دغه دی چې ما سره دا انساني همدردي نور هم خلکو کې او ما سره په دې کې ودرېږي او زه به تورې جنډې رالم بچي به راسره وي او که چېرې داسې ونه شي زه به په ځان باندې تیل واچوم زما د دې ژوند نه مرګ خوښ دی زه چې کوم دی بالکل په دې ژوند باندې خوشحاله نه یم کاکا دا ته تاسو خبرې وکړئ چې ستاسو زوی ادریس وژل شوی دی دا کوم ملزمانو چې وژلي دا ادریس تاسو کوم اف آی آر کې نامزد کړی د دې ملزمانو ستاسو خبرې کې لکه سلام دی باندې او دا ملزمان ستاسو رشته کې راضي کړل دا چې زما په رشته کې راضي دا زما غالبا په لرې کې دا دوه کسان دا زما ویرونه کېږي خو د دوی او زما پوله شریکه وه په هغې شریکه پوله باندې زمونږ بوټي ولاړو زما زوی ادریس ورته ووی د تاسو الله اجي ته به هغه ماماګل وی د تره په ځای ورته ماماګل وی وی ماماګله راشه او که دې بوټو کې ستا بوټي وي نو که تی خرڅی په دې سړي خرڅ که او که کور ته وړی نو کور ته یې وسه ده ورته وی چې ادریسه وښې بوټي بیا د هغې کې د کلي بدماشانو ته درنګونه وکړل رویرونو ته ابزامونو ته او تقریبا 15 کسان دوی ورته برابر کړل او دوی کار کې لګیا دي بوټي ویو او دوی په ډزې شروع کړې چې دوی په ډزې شروع کړې دوی د ګړی کورونو ته په سیند باندې ودانګل په ګړی کورونو باندې تش تور راته شو او صاحب ما د زړه اپرېشن کړی دی زه کور کې پروت وم ما دوی ته چې ولې وایي چې دغه شان چلې شو ما دا کاغذونه ما اخېستل دوی مې ما اخېستله او زه چوکۍ ته ورغلم چې زه چوکۍ ته ورغلم بالکل زما دغه راپورټ دوی نه اخېسته چې دوی زما راپورټ نه اخېسته ما ورته ډېر مینت وکړ ډېر مې ورته ظاهر وکړله دوی په هغه وخت کې چې کوم دی نو سیټو یې راوستو چوکۍ ته او 50,000 روپۍ ورله ورکړې او هغه راپورټ هغې مجیب تانیدار واخېسته او د خپل طرف نه یې ولیکه او زه سره د دې کاغذونو او د دې دوایانو زه بوتلم او یو شپې را باندې په حواله تاڼه کې وکړه او 2 شپې را باندې په جیل کې وکړې هغې کې بیا زه په ضمانت راووتم او ما سره دا ظلمونه کېږي صاحب که ما سره دا ظلمونه کېږي نو زه دې ته نه یم تیار زه خپل مرګ ته تیار یم زما بچي دي دا دهشتګرد دي دا پولیس ټول دهشتګرد دي زما له بچي هم دا دهشتګرد مړه کړي او زه به په ځان باندې په تحصیل په چوک کې تېل اړوم 15 ورځې بعد او دا به زه ځان سوځوم خو که دوی زما د دوی دا کیس را وانړو د کالم دونه کاکا دا ته چې تاسو چې کله ستاسو دا واقع شو ډډه شو ستاسو دوی کله وشته ټیک دی دا ملزمان پولیس ونیول که نه دي نیولي او دا خاندو ته لکه ولې خاندو ته واړول هغوی څه خاندو ته چې په دې باندې واورو چې تقریبا 15 لکه روپۍ جوهرشید او مدد خان اغشتي دي د دې کسانو نه او دوی یې ساتلي په دې کې چې تقریبا 18 ورځې بعد دوی بی بی اے کړی دې دپاره دوی سار کړي وو چې موږ دا کیس کالمدو ته جوړ کړو نو تاسو به بی بی اے وکړئ او موږ به چې کوم دا کیس کالمدو کې ستاسو دا مطلب دی چې دا 18 ورځې مخرورانو خو پولیس ورته لاس نه اچوي جی پولیس ورته بالکل لاس نه نن چې کوم دی نن ورته ما ووایي مدد ته چې دوی د 2 تاریخ نه دوی خپل بی بی واپس اخیستې ده خو زما په حساب کې خو دوی مخروران دي که نه نو ته مدد خان ولې دوی نه نیسې ده ما ته چې نه زه دا نشم نیوی نو ما ورته چې ښځه چې ته دوی ته نشي نیوی د مازدیګره پورې زما ستا خبره ده مازدیګره پورې به دوی ما ته دلته په اولاد کې ښیي او که دوی ونه ښولو نو بیا به زه د پولیس ډېره خلاف کاروي کوم او زه به چې کوم تاسو ما نه په دې باندې نه خفه کېږئ دوی ما ته چې ستا لاس خره چې څه دې خوښوي هغه کوه خو موږ دا نه کوو